ډیرو محترم مسلمانانو، نن د جمعې مبارکه شپه ده او په دې شپه باندې چې څوک یو 2 رکعاته نفل وکړي، کو مازدیګر مونځ نه پسې کوي، کو ماسپښین نه پسې کوي، کو ماښام نه پسې کوي او کو ماسخوتن نه پسې کوي، او بیا د الله الصمد دا بهترینه وظیفه د رب لا یزال، د رب کریم، د رحمتونو د رب، زما او ستاسو ډیر محبت کوونکي رب، چې دا وظیفه د هغه دپاره وکړی شي، په اخلاص سره وکړی شي، توجه سره او دهان سره وکړی شي، نو الله جل شانه په خپله فرمایي په قرآن کې چې تمام ونې بوټي دا قلمونه شي او د تمام دنیا اوبه سمندرونه دا سیاهي شي، سیاهي لیکونکو سیاهي توره شي، او انسانان او فریان لیکونکي شي، د الله تعالی بړۍ لیکل شروع کړي، د الله تعالی عظمت لیکل شروع کړي، دا قلمونه به هم ختم شي، دا سیاهي به هم ختم شي، د الله تعالی قدرت، د الله تعالی عظمت، د الله تعالی کبرایي، د الله تعالی لویي دا نه ختمېدونکې ده. نو چې دومره غټ رب دی چې د هغه تعریف لیکلو باندې دومره وخت لګي، دومره سیاهي پې کمه راځي، دومره قلمونه د هغه په بړایۍ باندې ختمیږي، نو محترمو تاسو سوچ وکړئ د الله تعالی به څومره غټ ذات وي، د الله الصمد به څومره طاقتور ذات وي، د الله الصمد به یعنې د رب دا خزانې به څومره لوی چې بړایي دومره لویه ده چې هغه په لیکونکي باندې مسلمانان ستړي کېږي، انسانان ستړي کېږي، قلمونه ختمیږي، سیاهي ختمیږي، نو دا رب به څومره غټ رب وي. محترمو ما تاسو چې ته سوچ کړی دی، محترمو د دغې رب باره کې به ما تاسو غلط ګمانۍ نه کوو چې الله به څنګه وي، د الله تعالی لاسونه به څنګه وي، الله تعالی به څنګه وي، شکل به یې څنګه وي. الله تعالی دې څیزونه مبرا دی، دې څیزونه الله جل شانه پاک ذات دی، دا به انشاءالله په جنت کې زما او ستاسو دا سترګې د الله تعالی ذات په وینو انشاءالله په جنت کې. دا قدرت او طاقت زموږ سترګو له اوس الله تعالی نه دی ورکړی چې په دنیا کې موږ الله جل شانه ووینو، خبرې ورسره وکړو. دا به انشاءالله په جنت کې الله تعالی ما او تاسو سره ملاقات کې الله به څومره ښکلی، قسم په الله، الله تعالی څومره ښکلې دنیا پیدا کړې، څومره ښکلې مخونه پیدا کړي، څومره ښکلې ونې بوټي او چمنونه پیدا کړي، الله تعالی په خپله څومره ښکلی وي، دا اوس ما او تاسو سوچ نشو کولی. الله تعالی به ما او تاسو سره ملاقات کوي، ماشاءالله الله څومره مزه به کوي. انشاءالله چا چې د الله تعالی سره تعلق برابر کو، نو الله تعالی به د انسان حاجتونه پوره کوي. بعضې وخت کې د ګناهونو په سبب باندې انسان باندې پریشانۍ راځي، بعضې وخت کې یو مور لګي خپلو بچو له ډېرې وظیفې کوي، بعضې وخت کې یو بیبي لګي خپلو بچو له ډېرې وظیفې کوي، خپل خاوند له ډېرې وظیفې کوي، بعضې یو بیبي لګي خپل ځان دپاره ډېر وظایف کوي، خو یا دا بیبي چې ده دا ګناهګاره ده، دې نه ګناه کېږي، یا دا بیبي ډېره زیاته نیکه ده، د فردې هم ډېر اهتمام کوي، د ګناه نه هم ځان ساتي، دا نوجوان د ځان دپاره ډېر وظایف کوي، د ګناهونو نه ځان ساتي، په سنتو برابر دی. 100% چې په چا کې دین رالی محترمو دا پوه شه چې د انسان حاجت پوره کېږي. 100% چې په چا کې دین رانلی او ده کې بیا هم د ده مسلې راځي، د ده حاجت نه پوره کېږي، نو دی بیا د الله تعالی په امتحاناتو کې دی. نو تاسو اوس ځان وتلی په تله باندې، یا خو تاسو باندې د الله تعالی امتحان دی، او یا تاسو د ګناهونو په وجه باندې په خپلو ځانونو باندې اور بل کړی، ګناهونو په وجه باندې خپل الله تعالی هم خفه کړی، د ګناهونو په وجه باندې په موږ باندې مسایل او حاجتونه او مشکلات راځي. نو دې دوه خبرو کې اوس ځان وتلی، خپل ګریوان کې وګورئ چې زما حاجت ولې نه پوره کېږي، یا خو زه ګناهګار یم، ګناهونه هم کوم، وظایف هم کوم. یو خبره دا شوه. دویمه خبره دا شوه چې زه خو ډېر نیک انسان یم، 15 وخته مونځ هم کوم، مونځ رانه نه قضا کېږي الحمدلله، یو پاک دامنه بیبي هم یم، یو پاک دامن انسان یم، بدنظري هم رانه نه کېږي، په موبایل کې ګانې بجانې او غلط څیزونه هم نه ګورم، او ډېر نیک انسان یم. نو بیا په تا د الله تعالی امتحان دی، د الله تعالی ازمایش دی، په دې باندې صبر وکړه، او د صبر بدله ډېره خوږه وي او ډېره مزېداره وي. دغه 2 خبرې په دې عمل تاسو وکړئ، او ورسره د جمعې مبارکه شپه ده، نو دا وظیفه د الله الصمد وکړئ، یو 2 رکعاته نفل وکړئ، خپل غني مولا ته، خپل سخي مولا ته، خپل رب کریم ته، خپل داسې یو زبردست د طاقت او د قدرت والا رب ته
متوجه شئ او د هغه دا وظیفه وکئ. الله الصمد، الله بې نیازه دی، چاته وغواړي ورکوي، چاته وغواړي نه ورکوي، چاته وغواړي صحت ورکوي، چاته وغواړي بیماري ورکوي، چاته وغواړي مال ورکوي، چاته وغواړي غریبي پرې راولي، چاته وغواړي څه وکوي، چاته وغواړي څه کوي. د الله تعالی قدرت دی، د الله تعالی شان دی، څوک تپوس کولو والا نشته د الله تعالی نه. الله تعالی زمونږ او ستاسو حاجتونه پوره کړي. الله تعالی د ټولو مسافرو حامي او ناصر مددګار شي. څومره هم مسافر دي په هر وطن کې چې دي، الله تعالی د دې ټولو مسافرو ډېر حامي او ناصر مددګار شي. دغه مسافر د الله تعالی په دواړو جهانونو کې کامیاب کړي. دغه مسافر بیبیان دی الله تعالی خوشحاله کړي، ځکه دغه مسافر بیبیان هم چې پاک دامنې دي او د خپل خاوند د حیا او د عزت خیال ساتي. خاوند مسافر دی بیا هم د پرده کې ګرځي، د خپل خاوند دغه د ضرورتو د هغه د یعنی د خپل جسم حفاظت کوي. دغه تور سره زنانه دی هم الله تعالی ډېرې خوشحالۍ نصیب کړي. او هغه نوجوانان چې بې روزګار دي، بې ودونو دي، الله تعالی ټول نوجوانانو بهترین روزګارونه او نکاحګانې نصیب کړي. موږ ته هم ډېرې ډېرې دعاګانې کوي. موږ تاسو ته کلو جمعې زبرګه ورځ ده. الله تعالی مو دنیا او آخرت ښایسته کړه. الله تعالی زموږ او ستاسو حاجتونه پوره کړي. موږ ته هم دعاګانې کوي. موږ تاسو ته کوو جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا.